السلام علیکم دوستانو. رومبه به اوږه راوالی، بیا به تور مرچ راوالی، بیا به پیاز راوالی، بیا به ټماټر راوالی او دا ټول هر څه به په ګرینډر باندې ووهئ. د دې نه به جوړه شي چټني. دا زه څه پروګرام نه کوم، دا ما هر څه د چرګانو لپاره وکړل، ځکه چې چرګان سره د ما شوق دی او کوم چې شوقیان حضرات دي هغوی له پکار دي چې دا عمل هفته کې 2 پیرې خامخا کوي. اخر کې مې پکې اوړه واچول. د دې نه به اوس جوړ کړو موږ وړې وړې ګولې، خو ځکه چې د اوړه په دې باندې کم دي نو مکمل لیکویډ دي او دا بیا د چرګانو په خولې تالو پورې نښلي، هغوی یې تېرولی نه شي. نو نور اوړه مې پکې واچول، لږ شان نور هم پکې واچول او دا به هغه پورې مګی څو پورې چې دا کلک شوي نه وي مکمل. دا مکمل کلک شو او اوس راغلی ما دلته د چرګانو کور ته. ما ولا لږ غوندې ځای جوړ کړی دی او چرګانو دا شوق وګورئ څونه په شوق باندې دا دانه خوري. دا دانه هفته کې 2 پیرې خامخا ورکوئ. دې سره د چرګانو چې کوم دننه مطلب موږ په پښتو کې وایو که نه، دا زړه ته هم څه نه کېږي، زړه هم بند دی، نو دې زړونو سره د چرګانو زړه کولاویږي. د دوی چې کوم دا پوټ بند وي هغه هم ورسره کولاویږي. د دوی چې کوم په سینه کې اډوکې روتې وي، کمزورتیا وي، هغه هم ورسره ټیک کېږي. دا هفته کې 2 پیرې خامخا ورکوئ. موږ سره خوا کې د ځناورو ډاکټران دي، د چرګانو د څاروو، هغوی دا ټپس ما ته راکوي او زه تاسو ته شیر کوم. دې نه مخکې ما شیر کړی و دا ویډیو، هغوی ما په اردو کې شیر کړی وه. نو ډېر ملګرو راته وی چې زموږ ملګري ډېر کمزوري دي، هغه پښتو باندې پوهېږي، اردو باندې نه پوهېږي. نو دا ویډیو مو له په پښتو کې راوړه. تاسو کتی شئ په سره غرمه او ماشاءالله زما چرګان څونه په مینه باندې دا خوراک کوي. دا د خوراک ورته جوړوم ستاسو مخکې او ورکوم ورته. او که تاسو ورته کېناستې نه شئ، ټایم سره نه وي، نو دغه شانتې یو ډوډۍ ته جوړه کړئ روټۍ او هغه روټۍ ورته په یو لوښي کې واچوئ. بس چرګان به راځي نه په خپله خوري، هېڅ تکلیف به نه وي. او که نه تاسو خپله مینه ورسره وي نو کېنئ ورته، تاسو ته چرګان را غونډېږي او تاسو له مینه